الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف زمان محترم مسلمانانو ورونو، زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده چې دغه د مفاد فرستۍ په دور کې چې طرف ته د دنیا د لالچ منډې وتړلې دي، د الله په کور کې د الله د کتاب په نسبت سره موږ راجمع شو. د الله رب العزت د عظیم کتاب د کائنات د ټولو نبیو عظیمه سرمایه ده. د الله سره د مینې او د محبت د ټولو نه غټ اظهار او الله ته د نزدېکت او د قربت د ټولو نه لویه ذریعه د قرآن پاک تلاوت دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو کم سل پیری د الله پاک ملاقات او دیدار وکړو. وی کدی پیری لمې د الله سره ملاقات او دیدار وشو نو زه به دې تپوس کوم چې یا الله تا ته د نزدېکت د ټولو نه لویه لار سره امام احمد بن حنبل رحمه الله چې په سلمه پیرا د الله پاک ملاقات وکړو. الله پاک ورته فرمایل ما ته بنده د ټولو نه زیات د قرآن په تلاوت را نږدې کېږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله بل تپوس وکړو بفهم او بلا فهم چې پوهې سره تلاوت کوي بیا تا ته نږدې کېږي که بغیر د پوهې په تلاوت هم نږدې کېږي. الله رب العزت فرمایل بفهم و بلا فهم، که د پوهې سره تلاوت کوي او که بغیر د پوهې تلاوت کوي. یو انسان غواړي چې د الله رب العزت سره خبرې وکړم، دا د مونځ کوي المصلي يناجي ربه. یو سړی غواړي چې الله ما سره خبرې وکړي، دا د قرآن پاک تلاوت کوي. کله چې انسان د قرآن تلاوت کوي نو په دغه وخت کې دا د الله کلام اوري او د الله رب العزت د کلام نه دا خپله فایده اوچتوي. د الله د ذات سره مینه او محبت د مسلمانانو په فطرت کې کېښودلې شوې ده او دا یو عجیب معامله ده چې څوک د چا سره مینه کوي نو د ټولو نه مخکې غواړي دا چې ویني، خو که په لیدلو باندې د هغو وس او طاقت نه کېږي بیا وایي چې کلام او خبرې واورم. زوی دې تللی سعودي ته او دوبۍ ته دا وایي چې یاره ویډیو کال ورته وکړم وینمه، خو که لیدلی نه شي نو بیا اډیو کال کوي چې خبرې واورم. الله رب العزت سره زموږ مینه دا د فطرت ده، د پیدایش په وخت کې الله زموږ په زړونو کې ایښې. قاري طیب رحمه الله لیکلي دي چې کله په جنت کې مسلمانان د الله د ذات ملاقات او دیدار وکړي او بیا کله د الله او د دوی په منځ کې پردې حایلې شي، وی دوی به داسې چغې و سورې وهي لکه واړه ماشومان چې د خپلو میندو نه جدا کړي. موږ غواړو چې د الله ملاقات او دیدار وکړو، لیکن دې دنیا کې په دې سترګو موږ د الله ملاقات او دیدار نشو کولی. نو بیا هغه د محبت تقاضا د الله د خبرو د اورېدو په ذریعې سره موږ پوره کوو. او دواړو جهانونو کې د خیر نجات همدا دی. یو بزرګ لا یو کس راغی یاره جي ما ته ډېر زیات مشکلات دي، ډېرې زیاتې مسلې دي راته، څه ته چې لاس ورچوم الټه کېږي راته، په کومه لار چې ځم بندېږي راته. او زه ورته فرمایل د دې لپاره خو دوه څیزونه پکار دي. پته نشته تا سره به دوه څیزونه وي که نه؟ هغه ویل چې هر څه دوه څیزونه زه به را پیدا کړم. وی الیس عندک مصحف و سجاده؟ یو خو د دې لپاره جانماز پکار دی، تاسو جانماز شته؟ هغه ویل او عمرې له چې تللي وم ښایسته جانماز مې راوړی. وی ښه دویم دی له قرآن پاک پکار دی، قرآن پاک درسره شته؟ هغه ویل له تاج کمنې ښایسته قرآن مجید مې هدیه کړی دی. بزرګ ورته په جواب کې وفرمایل چې ستا په کور کې جانماز شته دی او قرآن شته او بیا هم تا ته لارې بندېږي؟ کېدی نه شي. خو د دې مطلب دا دی چې دغه قرآن پاک تا بند کړی دی او دا جانماز دې راټول کړی، ځکه د الله ټول نظام تا ته بند شوی دی او ټولې لارې تا ته راټولې شوي. قرآن پاک باندې په کورونو کې دوړه پراته ده، د موبایل سکرین صفا دی، دا د دې خبرې علامت او دلیل دی.
چې د مخلوق سره زمونږ رابطې کلکې او مضبوطې دي او د خالق سره زمونږ او ستاسو رابطې کمزوري شوي دي او که د الله سره زمونږ رابطې کلکې او مضبوطې شوي ټول نظام به زمونږ درست او ټیکي. معروف کرخی رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کوي د الله سره د څنګه صلح او جوړه وکړه ته څنګه معروف کرخی جوړ شولې؟ هغه په جواب کې ویل زه بغداد ته لاړم. په بغداد کې د مازیګر لمونځ مې کو یو سړی پاسه ډېر ښایسته د هیئت والا انسان ما الله څوک دی؟ دا علامه ابن سماک دی. هغه ویل یو منټ د الله رضا له خبره کوم ټول کېنئ. په یو منټ کې درې خبرې وکړې. لومړۍ خبرې دا وکړه من کان لله تارة وتارة کان الله له تارة وتارة. څوک الله سره کله کله تعلق ساتي الله یې کله کله خیال ساتي. او دویمه خبره دا وکړه ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه چې د الله نه مخ واړی الله ته مخ اړی. دریمه خبره دا وکړه ومن اقبل على الله بكليته اقبل الله عليه بكليته. 100% الله طرف ته متوجه شي. الله خپل کرم او فضل 100% د طرف ته متوجه کوي. دا وایي معروف کرخی سے چې ما ویل چې د دې دا د ټولو اعلی خبره به اختیاروم خپل ارض مې الله ته حواله کړه. الله په هر یو ځای کې د خپل فضل او د کرم سره موږ مخ کړو او تاسو ګورئ نن دنیا کې موږ د الله در پرېښی دی. موږ په هر ځای کې ذلیل او رسوایي د نقصاناتو سره او د تکلیفونو سره مخ یو. د دنیا منډې ترډې وخو او هغه ختمېږي نه ځکه چې د انسانانو نه تمې کوو نو انسانان خپله محتاج دي فقیرانه نیمګړي دي. نو د هغوی هغه محنتونه او کوششونه به زموږ نیمګړتیا څنګه پوره کړي او مکمل به کړي. جنید بغدادي رحمت الله علیه وایي د شپې ودوم د پېشمني وخت و خوب کې راته چویل قم یا عبدي وانقذ عبدي پاسه زما بنده او زما یو بنده دی هغه ته نجات ورکړه. ځان سره یې پیسې واخیستې ما ویل چې علامت او نښه یې څه ده؟ ویل چې علامت او نښه دا ده چې په اس کښېنه اس چې په کوم ځای کې ودرېد هلته به زما بنده یي هلته د هغه امداد وکړه. زه په اس کېناستم تیلی مې د دینار ډکه کړه سفر روانو سهار اذان وخت کې اس ودرېد ما چې وکتل یو وړوکی شانتي جومات و. په هغه جومات کې یو سړی سجده کې پروت و الله ته یې چغې و سورې وارې. ما د هغه پیسو تیلی راواخیسته او خوا کې مې ورته واړتوله ما ویل پاسه دعا دې قبوله شوه. هغه د سجدې نه سر اوچت نه کړو چې زه داسې دروازې پورې لاړم بیا مې ورته ویل چې د الله ولی که بیا درته څه مسله پېښه شوه بغداد ته به راشې. په بغداد کې به د فلانکۍ محلې تپوس وکړې بیا به هلته د جنید د کور تپوس وکړې بیا به زه جنید تا ته میلاو شم ستا مسله به حل کوم. هغه وی زر د سجدې د اوچت خوسا ما ته ویل چې امجنون انت یا جنید؟ جنید ته خو پاگل او لیونی. زه به د دې ځای نه تروانېږم بغداد ته به درځم ستا کوڅه به معلوموم محله به دې معلوموم دا ته به خپله خبره کوم دی وې ته حل کې هغه ذات ته سر ولې نه ښکته کوم چې سر ښکته دلته کوم او تا د بغداد نه راولي دلته. زما محترمو مسلمانانو نو که موږ الله ته سر ښکته کړو تقوا په خپله زندګۍ کې راوسته ټول نظام به درست او ټیکي. یو بزرګ بچی یو نوجوان ولید چې هغه بالکل د شریعت پابندي کوي ورته ویل بچیا روزګار به الله ښایسته درکړي خو کور به دې ښایسته وي بیبي به دله الله ښایسته درکړي ژوند به دې د راحتونو وي. یو ورځ کې چا تپوس وکړو چې یاره جي تاسو هر ځای کې داسې خبره کوئ د دې خبرې څه مطلب دی د پیشنګویانې څنګه کوئ؟ که جواب کوي دا خو د الله په کتاب کې راغلی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. سو تقوا اختیار کی الله ولا هر ځای کې د نجات لار ورکوي رزق ولا د داسې ځای نه ورکوي چې د ده په وهم او په ګمان کې نه وي. د باندې یو انسان ته چې یو روټۍ په 1 دینار شوله هغه وخندل قهقهه یې ولګول ویل هېڅ خبره نه ده. چا ورته ویل که تاسو خو هېڅ غم نشته په 1 دینار 1 روټۍ شوه. هغه ویل ته په 1 دینار د 1 روټۍ خبره کوي د الله په ذات کې دې قسم وي که د غنمو 1 دانه په 1 دینار شي ما سره یې فکر نشته. زما او زما د رب په منځ کې معاهده شوې زه به هغه ته سر ښکته کوم عبادت به د هغه کوم او هغه به رزق راکوي چې تر څو ما د هغه عبادت کوم معاهده به ښایي مې رزق به راکوي. خو که کله زما په رزق
کې کوتاهي او کمی راغلی دا د دې خبرې دلیل دی چې ما به د هغه په ځای بل چا ته سر ښکته کړی. نن تاسو ګورئ ټوله دنیا کې مسایل دي. علامه راتب نابلسي صاحب وایي قل ماء الحیا فقل ماء السما. د خلکو په سترګو کې وي د حیا اوبه ختمې شو، د اسمانونو اوبه یې ختمې شو، خاصالي په خلکو باندې راغله. دی فرمایي رخص لحم النساء فغلا لحم الظان. وی ناپاکه او حرام جسمونه د هغې غوښې حلالې شولې، نو د ساوو غوښې دا ګرانې شي. یوسف کاظمي رحمت الله علیه فرمایي وی د کائنات کې یو تله لګېدلې، په دې یو چابړي کې انسان اچولی کېږي او په دې بل چابړي کې د دنیا سازو سامان، چې انسان دروند شي په صفاتو سره، د دنیا سازو سامان ورته سپک او ارزان شي. او چې انسان کله سپک شي په بدو صفاتو سره، نو د دنیا سازو سامان د هغې په مقابله کې دروند شي، د هغې قیمتونه سیوار شي. نن د مسلمانانو صفات کمزوري شي، په قسمه قسمه مرضونو کې موږ راکېږي. حالانکه علما لیکي من عاش تقیا عاش قویا، چې څوک په دنیا کې د تقوا زندگی اختیاریدله به الله د طاقت او د قوت زندگی ورکوي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه نقل کړی دي، وی ما ولیده یو کس د پنځه کم سلو کالو، غاښونه بالکل ټیک وو، سترګې ټیک وي، لاس او خولې ټیک وي. ما ورته وویل ستا د دې صحت راز څه دی بابا؟ ته خو د پنځه کم سلو کالو یې ټول بدن دې ټیک دی. ما ته ویل یا بنیا قد حفظناه فی الصغر فحفظنا فی الکبر. په ځوانۍ کې موږ د دې جسم خیال ساته، د ګناهونو نه بچ کو، او اوس په دې دور او په دې زمانه کې دا جسم زموږ تحفظ کوي او موږ د قسمه قسم غمونو او دردونو او پریشانونو نه بچ او محفوظ ساتي. تیره هفته د سعودي په یو رساله کې د یو پولیس والا قصه راغله. پولیس والا ویل چې یو ډېر زیات مالدار ترین سړی مړ شو. 2 ورځې بعد د کور خلکو شکایت وکړو چې دا چا وژلی. ما ته ادارې والو ویل پوسټمارټم لپاره قبر به وکنه ویې ګوره. وی زه چې ورغلم ځان سمې کسان واخیستل چې قبر مې راوکنستو. وی دا جسم یې تک شین شوی، وی دا ګاټې په دې مخ باندې رابېدلي او وی داسې بدبو تې تلله چې موږ پوزه نه شوه راښکلی. دا شونډې تې وې څه خوړلي وې، دا غاښونه بدنما ښکاره کېدل. وی ما ته د پوسټمارټم لپاره اجزا راواخیستل، وی په دې کې د خوا کې قبر یو دیوال راپرېوته. وی هغې کې یو سړی پروت و، بلکل یې کفن ټیک و. ما ویل زه خامخا ګورم چې جسم مې ولو کته بلکل نرم تر او تازه او خوشبویي د بدن نه تله. ما ورله دا سترګه کولا کړه، ما ویل که بلکل اوده دی د سترګې د عدد نه ګاټ یې بلکل درست او ټیک و. ما دا کلي د خلکو نه تپوس وکړو دا د قبر دی چا دی؟ ما ته ویل چې دا خو موږ نه پېژنو. ما ویل چې د دې کلي څوک مشر کس راولئ چې ما ته ووایي چې دا څوک دی. یو بوډۍ راوستو چې قبر ته ورېد، ویل چې دا خو د حافظ صاحب قبر دی. رغلو ما ورته ویل چې کوم حافظ صاحب؟ ویل چې دا خو 40 کاله مخکې زموږ په مسجد کې امام و او موږ دلته ښخ کړی و دا د هغه قبر. د هغه سړي 40 کاله شوي و، جسم یې صحیح او سلامت و. د دې سړي 2 ورځې شوي، دا کیفیت او دا حالت دواړه د یو شانتې غوښې او هډوکو نه جوړ دي. خو ده په دې جسم تقوا کړې وه، الله یې جسم محفوظ او بچ ساتلی و. هغه په جسم باندې نافرماني کړې وه، الله ورله جسم او وجود د عبرت نښه او علامت جوړ کړو. دا په دې کائنات کې د الله نظام دی، جاری دی او تر قیامته پورې به دا نظام جاری وساري. موږ چې د الله د دین نه څومره مخالف کېږو، بغاوت کوو، الله بغیر همغومره دومره په موږ باندې مسلط کوي. نن په ټوله دنیا کې ذلیله قومونه په مسلمانانو مسلط شوي. ولې وجه او سبب څه دی؟ موږ د الله د دین نه بغاوت کړی. هلاکوهان د تاتاریانو یو ډېر زیات خطرناک سړی تېر شوی. د هغه لور یو ځل د بغداد په یو لار کې روان و. چې کله د بغداد په لار کې تله، یو ځای کې د مسلمانانو دغسې اجتماع لګېدلې و. یو سپین ږیری سړی لګې و، خبرې کوله. د هلاکوهان لور د خپل ترجمان نه تپوس وکړو چې دا څوک دی، دا سړی څه وایي؟ وی دا مسلمانان دي، دا د مسلمانانو غټ عالم دی او وی دا 2 خبرې کوي. وی چې په کائنات کې د الله یو ذات دی او د هغه په شان د طاقتور او مضبوط ذات نشته. او دویمه خبره دا کوي چې مسلمانان په مخ د ځمکه الله ته د ټولو نه محبوب خلک دي. هلاکوهان لور ویل مالک ورنږدې کړه، دې سړي سره زما کار دی، زه ترې تپوس او پوښتنه کوم چې ولې وستقباله. وی بابا ته رښتیا دا 2 خبرې کوي؟
چې د الله ذات ته په دې کائنات کې داخله طاقت ور څوک نشته وی وی دویمه خبره دا کې چې مسلمانانو ته په مخلوق کې رټول نه خوښ او دا خبره کو او زما سوال لا دی چې الله دومره طاقتور ذات دی او تاسو ورته خوښي نو تاسو د دې سرونو کوکونه موږ د مینارونه ولې جوړ تاسو ارزه کې زموږ غلامان ولې تاسو زموږ په جیلونو کې ولې پراته ابو ذر ورته ویل بچي او تا چرته ګډ دیدلی وی وی دې ګډو سره یو سپی وی دا سپی سره ساتلی وی دې له ساتلی چې ګډه او تختیو په دې سپی باندې راړې وی دا سپی تر څو پورې په دې ګډې پسې لګېدلی وی چې تر څو پورې واپس د مالک ته راغلی او یو عمده نظام دی موږ د الله په مخلوق کې داسې لکه د مالک ګډې کله چې موږ د مالک نه وتښتو تاسو سپي په موږ باندې مسلط کړي تر هغه وخته پورې به تاسو په موږ مسلط یې چې موږ تر څو پورې الله ته راواپس شوي دي موږ چې تر څو پورې الله ته راواپس شوي دي د کائنات د سپي دا به همدقسې په مسلمانانو باندې مسلط او کله چې موږ الله ته راواپس شو زموږ ټول نظام بدل شي او ټیک شي په دمشق کې یو جومات دی جامع مسجد توبه د هغې په دیوال باندې مخامخ ګیټ باندې لیکلي چې دې ته جامع مسجد توبه ولې وایي وی دا داسې ځای چې ځوانان به پکې کېناستل نشې او تماشې به یې کولې یو سړي د ځمکه واخیسته جومات یې جوړ کړو چې په دې کې د الله عبادت قایم شي نو د توبې جومات نه مې ورله په دې حیثیت او په دې بنیاد باندې کېښودم بیا دننه چې ننوځې په دې دیوال باندې په هغه جومات کې چې کوم خلک تېر شوي لوی لوی علما فقها محدثین ائمه د هغوی مختصر حالات پکې لیکلي شوي 700 ساله قدیم دا جومات دی د هغې په دیوال باندې د هغې د یو امام شیخ سلیم اسیوطي مختصر حالات هم دي هغې کې لیکلي دي دا وایي زه په بغداد کې طالب علم یو ورځ وې سم وږی شوم وی داسې وږی شوم چې ما ویل چې بس نور بالکل مرم او ما سره بس هېڅ قسمه وس دست نه کېده او دې د استراحت په حالت کې پردې سیس خوړل مال حلال مردار سیس خوړل مال حرام وی بغداد یو متمدنه ښار وی زه د مدرسې چت نه وختموي په دې چتونو تلم یو ځای کې پوړی و په هغې باندې راکوشم یو دېشکې باندې ما چې د سرو چت کو باتیګړ پکې پخېدل خوشبو دې راتله هلته پلیټ پرې تو سبزۍ پرته وه ما یو سبزۍ سالن راواچو په دې پلیټ کې شکرۍ پرته وه چې کپړه مې ترې کړه ټوټۍ پکې وه یو نړۍ مې ترې راماته کړه چې کله مې لقمه جوړوله نو دې زمین ملامته کړم چې مړه حرام څیزونه خورې ته دا طالب علم او ته هغه کیفیت او حالت ته نه رسېدلی چې دا دپاره دا څیزونه حلال شي واپس مې سالن ور واچو دسترخوان کې مې روټۍ بیا کېښوده مدرسې ته بیا راغله استاد سبق خو چې 10 منټه وشولو نو بس استاد کلاس ختم کو طالبان ټول لاړه خپلو ځایونو ته زه د لوږې نه ناست وم پاڅېدی نه شم په دې کې یو زنانه راغله ډېر د مالدارې کورنۍ ښکاره کېدله یو بابا ورسره وی زمونږ استاد ته یې ویلي چې دا زما تره دی زه کوم نه شوي خاوند مې مړ دی عدت تېر دی کور هم شته دولت هم شته روزګار هم شته هر څه شته او زه یو نوجوان نیکعمله صالح سره واده کول غواړم استاد ما ته اواز وکړ چې راشي وي زه څه په وسو پاڅېدم فعاله ورغلم ما ته ویل واده کې وي زه دومره وږي وم چې ما له غوسه راغله ما ویل چې زه د لوږې مړ کېږم او دوی سره د واده غم دی وي خاموش شوم د استاد په مخ وی ما ته ویل چې ستا د سکوت علامت او دلیل د دې خبرې دی چې ته راضي په دې دوه طالبان یې وغوښتل وی نیکۍ راله وتړله وی هغه زنانه ځان ثبوت کړم وی د الله په ذات مې دې قسم چې 15 منټه مخکې زه کوم کور ته د غلا دپاره راغلو خپلې تقوا د غلا نه بچم حقه کور یې نه باسله حقه دېشکې هغه سکروت و هغه پلیټ هغه سبزۍ هغه دسترخوان وی دې زنانه ما ته ویل چې دا به روټۍ نه خوړلې اول روټۍ خورو وی ما دې سالن راوړو وی چې څنګه ما د دې دسترخوان دا کپړو اوچته کړه بیا نوړۍ چا خوځولې نو وی هغسې وی زه په چغو په ژړا شوم وی دې زنانه ما ته ویلې چې دا خو د خوشحالۍ موقع ده ته ولې ژاړې وی ما ورته دا ټوله قصه وکړه چې زه 15 منټه مخکې دې کور ته غلا نه راغلی دا روټۍ ما ماته کړې دا پلیټ په دې سالن باندې ما اصفا کړی دی وی ما ته ویل چې دې کې کوئی شک نشته ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب 15 منټه مخکې وی د لوږې د لاسه غلا نه دلته د یو نوړۍ روټۍ دپاره راغله خو چې تقوا مې خپله زندګۍ کې راوسته 15 منټه بعد دغه کور د دې کور ساز و سامان د دې اهل عیال مال او دل هر څه زموږ د دې هر څه زما دی
دا د الله نظام دی په دې کائنات کې. الله چې انسان راضي کړي نو بیا دشمنان ولا الله خادمان جوړ کړي ټول ورته د خدمت کوي. او چې الله ناراضه کړي یو انسان نو بیا په کائنات کې داسې زندگی خلک تیری چې خپل بچي هغه دشمنان نقصانونه او ضررونه او تکلیفونه ورته رسوي. او زما محترم مسلمانانو ورونو زمونږ فخر د الله دغه کتاب دی، دا قرآن پاک دی. موږ په دې باندې فخر وکړو دا موږ خپله زندګۍ کې راولو په هر ځای کې به کامیاب او کامران شو. مېلمانه راله زه خبره خپله ختموم. زما محترم مسلمانانو ورونو موږ نن په ټوله دنیا کې د غیرو په تهذیبونو باندې فخر کوو. عربي ادب کې لیکلي دي چېرته په یو ځنګل کې د یو ګیدړ لکۍ کټ شوله، هغه ګیدړ ټوپونه شروع کړو. نورو ګیدړانو ته تپوس وکړو چې دا ټوپونه څنګه وي؟ خیر خو دی ویل چې ما ته خو اوس پته ولګېده چې دا لکۍ د چا نه کټ شي نو دې کې څومره خوند او مزه یې. زه خو الوزم نورو ګیدړانو لکۍ کټ کړلې. بیا به چې د هغوی په خوا چېرته څوک ګیدړ تېرېده لکۍ دوی به ورپسې خندل، هېڅ یې ونه لیدل. ورته شته دی نه خو هسې ټوپونه واخله. دغسې په ټوله دنیا کې د مسلمانانو سره وشو. هسې د یورپ نه مروبه خلکو ټوپونه شروع کړه چې زموږ په دې ژوند کې مزې او خوندونه دي. او موږ ویل چې حقیقت کې ګینې په دې کې مزې دي او خوندونه دي. او هغه د ایمان کمې اعلی سرمایې وي، هغه سرمایې ټولې لاړې زموږ د لاسونو نه ووتلې. علامه طنطاوي رحمت الله علیه یو ډېر عربي لیکوال دی. هغه په خپل کتاب کې ډېر زیات عجیبه خبره دا خبره کوم بیا انشاءالله بس کوم. په خپل کتاب کې لیکلي دي وایي چې چېرته یو بابا تللی میوې ته وي د قربانۍ دپاره چیرې اخیستله. چې چیرې کله واخیسته په لار کې ورته ټګان ناست. دا چې څنګه دې میلې ته راووتو په دې دروازه کې ورته دوست وویل چې بابا دې میله کې خو نن دا ګړې او چیرې خرڅېږي تا پکې دا سپی څنګه واخلي؟ دا غوسه شو سپی ګرځوي سپی خو نشته. بیا چې لږ مخکې لاړې دوه نور کسان ناست وي یو ځای کې هغوی خپل منځ کې چې هلکه بابا په سپینه ګیره سپي ساتي. اول ورته ویل نه مړه ضرورت پې څوکۍ دې پرې وي. بیا چې لږ شانتې مخکې لاړې بل کلي کې خلک ناست د بابا دا سپی دې ساتلی که د بل چا نه دی راغلی. نو چې دا پنځم کلي ته ورسېدو ټولو خلکو دا اواز وکړو ایسته یې رسۍ پرېښودې ګمان ډوډ چا جادو کړی. ما ته چې ډېر کال یو ټول د پنځو کلو خلک وایي چې دا سپی دی. طنطاوي صاحب وایي پته نشته چې حقیقت کې به داسې شوي وي که نه. خو د مسلمانانو سره همدقسې وشو. ټوله دنیا هسې چغې سورې شروع کړې چې د مسلمان سره دا څه دي دې کې څه نشته دی. موږ هغه سرمایې پرېښودلي او د ایمان نه ماسبه هغه ټولې سرمایې هغوی خپلو لاسو کې راوستلې، هغوی پرې ترقي وکړل او موږ ښکته ذلیل او رسوا شو. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا